بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. امید لرم چې ښه به یې. ملګرو سپرلی په ټول پاکستان باندې به د سپرلي ښکلاګانې ډېري، خو چې کله د ملکنډ نه راواوړې او د چتراله پورې او د باجوړه پورې، نو د سپرلي دا ښکلاګانې دلته یو په لسه دي. ډېر داسې مسافرونه وو او ویل چې نوید بهی د باجوړ ویډیوګانې را سره شریک کا، مسافري ده، کلونه به هلته په هغه بل وطن باندې تیر شوي، نو زړه غواړي چیرې د خپل کلي علاقې دغه ښکلاګانې وینم. او بیا چې کله زه هم په ملکنډ باندې راواوړېدم او دغه غانټرول مې وکتل ملګرو، نو د غانټرولو دغه ښکلاګانو ډېر زیات مجبوره کړم چې په دې باندې څه وویمه، دا ستاسو سره شریک کړمه. ملګرو د غانټرول ښکلا ټولې دنیا منلې ده، او بیا شاعرانو غانټرول په شعرونو کې هم ستایلی دي. کرم خان یو غزل ویلی دی چې غزل له چا دی خبر نه یم، خو وایي که نه چې دلته که غانټرول دی کرېدی لیونی شوی دی، ستا په لوپټه پسې سپرلی لیونی شوی دی. او دا لا څنګه چل دی نوم مې ناخلي، یادوي مې هم، وایي چې زمونږ ګاونډی لیونی شوی دی. نو د غانټرول دغه ښکلا د لرې نه ملګرو نظر ځان طرف ته راکینچ کوي او نظر په دې باندې مجبوره کوي چې یاره دا پشنو پټو باندې چې کوم سپین صادر خور دی د غانټرولو، چې د دې نظاره وکم. نو غانټرول شوي دي د غانټرول دغه ښکلا ملګرو، غانټرول دغه نازک بوټی، د دې یو خاصیت ما وکتو چې کله مازیګری شي نور پرېوځي، نو د غانټرول دغه نازکې پاڼې په یو بل کې ورننوځي او راغونډې شي. چې کله بیا د نور دغه شواګانې سحر ولګي، نو دغه خپلې نازکې پاڼې واپس کولاو کی او دغه د نور د شواګانو نه مزه اخلي. دې وخت کې موجود یم په متکو کې. متکو ملګرو د تیمرګرې نه تقریبا په 16 کیلومیټر فاصله کې ده. بیا د متکو نه مونډه 15-16 کیلومیټر دغه شانتې وایي که غلطېږم نه. متکو یو ډېره زیاته ښکلا لري، خو افسوس دا دی چې دلته موږ له الله جل شانه قدرتي ښکلاګانې راکړي دي. او بیا په دې سپرلي کې ملګرو متکو ډېره زیاته مزېداره وي. که د سړک د غاړې نه ورته ګورې، نو دا کوم ځای کې چې موږ ولاړ یو دې کې دې ته کس وایي. نو دا کس دا ځمکه دا داسې ښکاري ته به وایې که یو شین کارپېټ پرې خور دی. که بیا د للمو ځمکې وګورې چې چېرته غنم کرلی کېږي، نو هلته د غانټرولو دغه ښکلا انسان مجبوره کوي چې دا سپرلی په متکو باندې تیر کما. متکو ملګرو یوه داسې علاقه ده چې کله پخوانۍ زمانه وه او وخت مخکینۍ خبره کومه، نو دلته ډېرې زیاتې مسلې وي. دلته چې کوم خوړ به و، کمې اوبه به وي، نو هغه اوبو باندې به دا خلک پورې وتل. چې کله به دا خوړ راووتو، دغه اوبه به راغلې، باران به وشو، نو بیا به دې خلکو ته ډېر زیات تکلیف و. او دا محنت کشه خلک دی د متکو، سحر ځي خپل روزګار له او ماښام راځي، نو بیا به د دې غریبانانو هغه مسله وه چې په خوړ باندې به نشو پورې وتی. که جمعې به راغلی، نو هغه د وړه وړه پولونه به یې پې ولګول په دې خوړ باندې او په هغې به پورې وتل را پورې وتل. خو د وخت سره سره الحمدلله متکو هم ترقي شروع کړه. یو سوچ راغی د علاقې ته چې هغو ته زانګو ویلی شي، بیا به دا خلک په زانګو باندې پورې وتل. هغه څه لږې ډېرې مسلې زانګو حل کړې. خو اوس شکر الحمدلله دې علاقې ته پول شوی دی. کومه چې زما د یاداشتو دا مسله را روانه وه، نن کېږي متکو ته پول، سبا کېږي، او را روانه وه، خو د پول منظوري نه کېده، پول نه کېدو. جوماتیانو هغه خپل کوششونه وکړل او پول یې وکړو. بیا دلته د روډ مسله وه. روډ ملګرو الحمدلله اوس د رحیم آباد نه واخله د متکو مین چې کوم سړک دی، د هغه ځای پورې روډ شوی دی، کمپلیټ شوی دی، تارکول هر څه پې شوي دي. خو دلته چې بره کومه مسله ده، نو هغه روډ ډېر زیات خراب دی. خو افسوس دا دی که دلته هرې پارټۍ والا خپله ذمواري سر ته رسولې ده. پیپل پارټۍ والا چې کوم دي، نو دلته د ستنو د بجلۍ مسله حل کړې ده. خو بجلي صرف اور صرف په 24 غنټو کې ملګرو 3-4 غنټې زیاته نه وي. نو پیپل د ستنو دغه مسله حل کړې ده.
او جماعتیانو دغه پولو کو چې ډېره غټه مسله وه متکو ته او ان پی والا هم خپل کردار ادا کو چې دلته کې هغه روډ برابر کو. الحمدلله دې حکومت پی ټی آی عمران خان صاحب هم هغه خپلې هلې ځلې د دې ایجنسیانو دپاره کړي دي. ځکه ملګرو چې اوس د دې نه هغه د ایجنسۍ نوم چې کوم دی هغه ختم شو او دا ذلې شوې. د اوسو د وجې ملګرو چې ایجنسي به داسې وه چې په نه خبره به دلته مسله وه، په نه خبره به ډزې وي، په نه خبره به لانجې وي. نو الحمدلله هغه مسلې د ذلې سره ختمې شوې. نو پی ټی آی پکې هم خپل کردار ادا کړی دی، خو دلته چې کومه مین مسله ده نو هغه د روډ ده او د بجلۍ ده. بجلۍ خو ډېر زیات ضرورتونه یې تاسو ته پته ده، د بجلۍ چې چرته نه وي نو هلته ژوند ډېر زیات ګران وي. نو بجلۍ ډېره مسله ده 4 غنټې وي تقریبا په 24 غنټو کې. نو که ګلداد صاحب زمونږ خبرې اوري او زمونږ د آواز ورته رسي، انورزیب خان که زمونږ د آواز اوري نو هغوی ته وایم چې دا خلک کم چې تاله اوټ در کړی دی تی د دې علاقې نه پاس کړی په اتفاق باندې، نو مهرباني وکئ تاسو د دې روډ دا مسله او د بجلۍ دا مسله دې خلکو ته حل کړئ. الحمدلله په ترقۍ باندې روان دی. مخکې به ملګرو د دغه غره د هغه سر نه به بیمار چې کله به تکلیف وچاته نو بیمار به را روان کو او روډ ته چې به وتلل نو که هغه بیمار به خدای مکه مړ کېدو او که نه خدای مزل او دې تکلیف دی به هغه دومره وځپو چې هغه به د پاسېدو نه ویستو. نو که ترقي راغله اوس الحمدلله دلته چې پول وشو اوس کور ته روډ شوی دی خو کچه دی او الحمدلله اوس د دې خلکو دغه مسلې حل شوي دي. هر سړي نوجوان ځان له موټرسایکل اخیستی دی. نو ترقي روانه ده او مارکیټونه هم پکې وشو. د څه د وجې وشو؟ د دې پول د وجې ممکن شو، د دې سړکونو د وجې ممکن شو. خو مهرباني وکئ چې دغه سړکونه چې کوم دي دا پخول غواړي. نو ما خپل حق وګڼو ځکه ملګرو چې دلته الحمدلله زه د دې متکو یم، په دې علاقه په دې خاوره باندې زمونږ نیکونو خړپوسي کړي دي. زما اوس هم الحمدلله انډک کې مې 3 ترونه اوسېږي. نو ملګرو کوشش وکړئ ویډیو مخکې شیر کړئ. نو دا زما حق و چې زه د دې خپلې علاقې دپاره ویډیو وکړم او دغه ښکلا ستاسو سره شریک کړم. ځکه کشمیر شو، مري شوه، که دغې ته وګورئ د غره په څوکه کې داسې روډ تللی چې موټروی، خو ولې زما دې پښتونخوا ته د چا خیال نشته؟ ولې دې ښکلا ته د چا خیال نشته؟ نو دې ښکلا باندې لږ فوکس وکئ، دې علاقې باندې لږ فوکس وکئ. که نور څوک یې کوي او که نه ایم پی ای او ایم این ای صاحب له خو پکار دی چې دې علاقې له ترقي راوړي. نو دغه یو څو خبرې مې در سره شریک کولې او امید لرم چې کومې ښکلاګانې مې د ویډیو په ذریعه تاسو سره شریکې کړې. نو ما ویل زه راشه ملګري به ورته دغه ښکلاګانې ګوري او زه به ورسره د متکو په باره کې خبرې وکړم. نو د تیمرګر نه چې راواوړې تقریبا د خزانې نه دا شروع شوي د متکو د دې خوا ته خوړ دی. د خوړ نه دې غاړه چې کومه علاقه ده نو دا په متکو باندې یادېږي. خو الحمدلله ډېره ښکلا زمونږ دغې علاقې له الله پاک ورکړې ده. ملنګ جان را سره ولاړ دی. ملنګ جانه د دې ماحول مطابق څومره ښکلې وریځ ده او مازدیګری دی او چې داسې مازدیګری او داسې ښکلا وي نو سړی وایي چې څه ووایم. نو د ملګرو سره شریک کښېنه. ولې نه جي څه به ورته ووایې؟ ټپې ورته ووایو. داسې ټپې ووایه چې مسافر دې وخت کې مونږ ګوري. بخښنه هم درله غواړم ملګرو، خو مونږ داسې د دوپړې باجو پروګرام نه کوو، هسې هغه خپل شغل میله چې تاسو ترې خوند واخلئ. مسافر به دې ګوري او خصوصي مسافرو فرمایش کړی و چې نوید به یې دغه د باجوړ ښکلا را سره شریکه کړه چې ستا د زمزمه او ستا غږ پکې شریک شي نو ډېره مزه به وکړي. وګرانه خوشحالي ټوله جانان یوړه، وګرانه په بدل کې راته پرېښودل غمونه، وګرانه په چوپه خوله په ټوله راشه، وګرانه لارې کوڅې د غمازانو ډکې دینه، وګرانه پلو په ځان پسې راکاږې، وګرانه پروردګاره مېلمنه به د چا وینه، وګرانه شیرین جانان جامې وینځلې، وګرانه د تهمت څاڅکې مې په مخ ولګېدله. ډیر زیات مزیدار دغه یو څو ټپې زمزمه کړې ملنګ جان. د ماما زوی م را سره ولاړ دی،
دا زما کشر د ماما زوی دی نو راوتي وو داسې دې ښکلا ته بهر مازدیګری دی او بیا موسم د بره نه داسې دی که لږ ساعت پس به باران راښکي کېږي انشاءالله ځکه مکمل ډوبه وریځ راغله کله چې ډوبه وریځ راشي نو بیا د باران امکان ډېر وي نو څومره چې مسافر مونږ ګوري که ویډیو در باندې خلک لیدلي او څومره د متکو کتونکي ما ګوري نو هغوی ته به گزارش کوم چې دا ویډیو لازمي شیر کړي کیدای شي زمونږ د اواز داسې ځای پورې ورسي چې یاره دې خلکو له کار وکړي د علاقې له لږه ترقي ورکړي الحمدلله ډېره زیاته په ترقۍ باندې روانه ده خو شرط پکې صرف دا دی د دې ګلداد صاحب نه او اورنګزیب صاحب نه د دې نه په دې باندې خلک خفه دي چې یاره دغه نورې مسلې خو موږ نور د دې نه څه نه غواړو خو چې کم از کم روډ او بجلي دا دوه څیزونه خو وکړي نو دا ستاسو حق دی دې خلکو له خپل حق ورکوئ ځکه دوی تاسو له اوټ درکړی تاسو یې دغه ځای ته رسولي نو خپل حق ورله ورکوئ ویډیو مخکې شیر کوئ ما نوید ارمني په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ تاسو زما په دعاګانو کې هر وخت یې د لوی الله په امان